ګرانو کتونکو د غزې طرف ته چې کوم قافله روانه ګلوبل سمود فلوټیلا نو ډېر انتهایی سختو حالاتو سره مخامخ ده. د پاکستان چې کوم وفد دی د هغې سربراهي سابقه سینیټر مشتاق احمد خان کوي، د هغې مسلسل چې کوم اپډیټ را روان دي. نو یو طرف ته خو زمونږ زه خوشحالېږي چې پاکستان ډېره غټه د امت مسلمه طرف نه نمایندګي کېږي، خو بل طرف ته زمونږ سره فکر دی چې کوم اسرائیل له طرف نه تھریټ دي، کوم حالات دي، کوم مشکلات دي، او د غزې د مسلمانانو چې کوم حالت دی نو قابل رحم دی. خو دې سره زه دا خبره کوم چې زمونږ په دې نظر دی او زما د پاکستان چې کوم سیاسي اسټیبلیشمنټ دی، سیاسي جمهور دی، مشران دي، کارکنان او که وګورم د عام خلک هغه د دې اواز جوړېږي، زبردست طریقې سره خپله ذمهداري ادا کوي. زما د سیاستدانانو نه مطالبه ده هغه که د هرې پارټۍ دی چې بلا امتیاز د خپل سیاسي چې کوم د هغې اختلافات دي نو ادې یو طرف ته کېدي. دا مسله ډېره نازکه ده. د ګلوبل سمود فلوټیلا چې هغې کې هرې طبقې نمایندګي شته، هغه یو خاص تنظیم له که ووایو ټوپک، وسله، بمونه، دا شیزونه ورسره نه دي. خوراک قافله ده او د دې اعلان دی چې موږ به خپلو مسلمانانو وروڼو ته خوراک رسو، په دې باندې پابندي څوک نشي لګولی. نو زما سیاستدانانو نه مطالبه ده چې د دې ضمانت د حکومتونو نه والي او د اواز کې اواز میلو کی او د هغې سیکیورټي، د هغې تحفظ هغه یقیني جوړ کی او د دې پشتیبان جوړ شي. ضرورت د دې خبرې دی چې زما ټول څومره پارټۍ دی، سیاسي قیادت دی، که ملکی سطح باندې دی، که صوبایي سطح باندې دی، هغه که په ضلعي سطح باندې دی، ښکته لیول باندې دی، نو دا آواز جوړونه غواړي. او موږ ګورو چې د خلکو څومره آواز جوړېږي نو دې باندې د اقوام متحده او د عالمي قوتونو چې کوم دغه دي کوم رد عمل را روان دی، دې حوالې سره فیصلې را روانې دي، نو هغه ښه ښکاري. بهرحال مشتاق احمد خان د دې پاکستان یو توانا اواز دی. مشتاق احمد خان په سینټ کې چې کوم کردار ادا کړی دی، لا همداسې د سینټ نه بغیر چې کومې طریقې سره د مسلمانانو نمایندګي وکړه، د دې مظلوم ولس چې کوم ځای کې چا باندې ظلم کېږي او د مظلوم خبره نو هغې ته ځان رسولی دی. یو سیاسي کارکن په حیثیت باندې هم په دې قوم حق دی او چې کوم کردار سینټ کې ادا کړی دی نو د دغې حوالې سره به زه وایم په دې ټولو سیاسي قوتونو باندې هم حق دی. او دا د سیاسي جماعتونه، زما سیاسي قوتونه، د سیاسي جمهور دا دې وګڼي چې هغه صرف ځان لا د یو خاص طبقې نمایندګي نه کوي، دا نمایندګي سیاسي جماعتونه او سیاسي قوتونه دی د خپل طرف نه دا نمایندګي وبولي او ټولې دنیا ته دې وښایي چې دا زموږ یو سیاسي رهنما دی او ورسره چې کم ټیم دی، کم کارکنان دي، رضاکار دي، دی زمونږ د نمایندګانو په حیثیت باندې غزې ته خوراک وړي او د دی باندې هیڅ کمپرومایز موږ نشو کولی. او دې قافلې ته که څه نقصان ورسېدو، لا دې قافلې ته خدای مکه داسې څه حالت پېښ شو نو د دې حوالې سره دی باقاعده یو واضح رد عمل ټولې دنیا ته وښولی شي. او زه ویم دا معمولي خبره هم نه ده، دا قافله یو عام یو وړوکي ملک قافله نه ده، دې کې ټولې دنیا د ملکونو کارکنان، رضاکار او حکومتونه هم د هغې نمایندګي پکې شته. نو خدای مکه که داسې څه ایډونچر کېږي نو دا به یو ډېره لویه مسله عالمي سطح باندې هم جوړېږي. بهرحال موږ دعا ګویو چې زمونږ د دې ملک توانا اواز او د دې پښتنو یو نر لیډر سینیټر مشتاق احمد خان او د هغه ټیم سره د نورو ملګرو چې کوم د ټولې دنیا نه راجمع شوي دي او د مسلمانانو دپاره یو نوړی، روټۍ او اوبو رسولو په هغه کوشش کې لګیا دي، نو هغې کې د الله تعالی کامیاب کړي او الله تعالی د دې حافظ او ناصر شي. او دې سره زه وایم د مشتاق صاحب د طرف نه یو ډېره اهمه خبره راغلې ده چې د دې سوشل اکاونټ لا موبایل هغه مکمل موږ ته وایي داسې ښکاري چې عالمي قوتونه او اسرائیل دا یې هیک کړي دي، یو قسم لو دا د هغې په لاس کې دي. څه قسمه معلومات، څه قسمه حالت هم پیښېدی شي. نو ټول قوم نه یو مطالبه کړې ده، مشتاق صاحب دا مطالبه کړې ده چې که زما د سوشل اکاونټونو نه داسې څه پیغام چاته ځي لا غیر متوقع طور باندې دا یې څه سټیټس اپډیټ کېږي نو ټوله دنیا د خبرې چې مونږ داسې یو سرکل کې روان یو
چې هلته زمونږ موبایل زمونږ سوشل میډیا ایپس او دا ټول چې کوم اکاونټونه دي دا کمپرومایز شوي دي، دا هیک شوي دي، نو دا به د دشمن قوتونو یو سازشي. هغوی دا پکې واضحه ویلي دي چې مونږ دې حوالې سره نه چنده کړې ده، نه مونږ چاته د پیسو ویلي دي، نه داسې اپیل مونږ عالمي سطح باندې کړی دی، بلکې خپل کوشش باندې لګیا یو. نو که داسې چاته څه میسج راځي زمونږ اکاونټونو نه، زمونږ واتس اپ ګروپونو نه، نو په هغې باندې دی غوږ نه ګرئ او دغې د طرف ته یې توجه نه کوي او دا دا ګڼلی کېږي چې زمونږ اکاونټونه هغه هیک شوي دي. دویمه طرف ته دا هم ویلي دي چې اکاونټونو سره سره د خبرونو حوالې سره چې افیشل او نان افیشل د سوشل میډیا پلیټ فارم باندې زمونږ داسې څه غیر متوقع پوسټونه هم دی زمونږ د ارادو نه او زمونږ د مرضۍ نه بغیر اپډیټ کولی شي. نو دا یو میسج ورکړی دی د ټول قوم له چې کم از کم د موبایل حوالې سره او د دې ګلوبل سمود فلوټیلا حوالې سره د خلک هوښیار ځان ساتي. مونږ په داسې حالاتو کې چې سم کېدی شي او ډېر دردناک صورتحال مونږ چې ګورو په دې سمندر کې 3-4 ورځو کې را روان، الله تعالی دې دا قافله خیر او عافیت سره غزه ته ورسوي. نو را روانو 3-4 ورځو کې ویلی کېږي دا چې دا به غزه ته ورسي او مسلسل په سمندر کې سفر دی او ډېر سخت سفر دی. د ټول قوم نه د دعا اپیل کړی دی او بیا ورسره د اواز جوړېدو اپیل کړی دی چې زمونږ په اواز کې کم از کم اواز میلاو کوي او زمونږ شاته ودرېږئ. تاسو د اواز، تاسو دعا دا مونږ دپاره ډېر لوی حیثیت